بارے کے بعض خبریں صحیح دی بعض غلطی دی. زمونږ د علاقو کې چې څه شی مشهور دی ناغه دا دی چې ابو طالب د رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیت کړی دی، پرورش یې کړی دی. مونږ چې زوړ تاریخ ته لاړ شو یعقوبی وغیرہ ته، ټول نه قدیمی تاریخ ابن جریر نه مخکې تاریخ یعقوبی دی. ناغه ټولو کتابونو کې دا خبره داسې نه ده څنګه چې خلک وایي. د عرب رواج دا و چې کله به څوک مشر مړ کېدو نه به د خاندان مشر په خپله متعین کو چې زما نه وروسته به د خاندان مشر څوک وي. عبدالمطلب چې مړ کېده نه هغه خپل وصي چې چاته وصیت کړی او مشر کړی و نه زبیر و. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشر تر دی، ابو طالب نه مشر دی. نو کم خلک چې دا وی چې ابو طالب پرورش نه دی کړی هغې لومبنی دلیل دغه وایي چې کله زبیر د هغه وصي شو نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو تم په حالت کې پرورش د ابو طالب نه دی کړی بلکې دا زبیر ته حواله کړی شوی و. په هغې نور دلایل هم شته هغې سره. صحابه کې هم لیکلي دي حافظ ابن حجر اسقلانی چې زبیر با رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاسونو کې لبو را لبو څنګه چې موږ ماشومان لبو را لبو لاس ورله به رکو خپې ورله به رکو ټوکې ټقالې ورسره کو هوا ته اولو راولو نو دغه شان به زبیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کول. او اشعار یې هم لیکلي دي محمد ابن عبد امي محمد صلی الله علیه وسلم کم چې زما د عبدالله زوی دی زما تمنا دا ده چې د الله ډېر عمر ورکړي او د الله سردار کی او مشر دیږي. دغه تر خلقو یې کړی دی، اصل تر دغه دی چا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیت کړی دی. دویم سبب هغه خلق دا وایي چې قریش بنو هاشم د هغې چې به کوم صدر او مشر او امیر به متعین کړی شوی و نو جهاد یا جنگ د هغې زمانې دا واقع کو. حرب فجار یا د هغې نه وروسته چې کوم جنګونه شوي دي د مشرکانو په آپس کې نو پای کې د قریشو لیډر به زبیر و نه کې ابو طالب. دا شهرت ورکي بعضې خلق چونکې ابو طالب د سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ والد صاحب دی. د دې وجې نه بعضې خلک د هغه د مینې دی دومره مخکې کي چې نور پرې روک کي. دا غلطي ده، دا نه پکار. بل دا چې ابو طالب کمزور دی، جسمانی لحاظ سره هم کمزور دی، جنگ نشي کولی، دا خپې دواړه شلي دي او غریب دی، کور کې به هغه عطرونه جوړول به یې خرڅول. زبیر پهلوان دی، مضبوط دی. په دې وجه دا ممکن نه ده چې ابو طالب د رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیت کړي یا پرورش کړي. ابو طالب خپل بچي دا غربت دومره چې هغه به نورو ترونو سره و. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو طالب د دوو زامنو تربیت کړی، جعفر او سیدنا علی. هغه غریب و، دا قصه مشهور دي. مونږ دی نه خامخا دیني مسله نه جوړو، خدا وایي چې دا تاریخ داسې نه چې پرې داسې ایمان راوړه چې بل څوک څه وایي نو ته دا ګناه دی ګنده. هغې خلقو سره کافي دلایل دي. د ابو طالب د مینې دا محض یو ډونګ دی، دروغ دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو طالب نه لور غوښتې وه فاخته، دا هغه ورنه کړه هغله. هغې نه وروستو د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دشمن دی حبار، هغه راغی او د ابو طالب نه هغه لور وغوښته، هغه وله ورکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته ګیله وکړله چې ګوره تا زه پرېښودم هغه له دې ورکړه. هغه ورته یو هغه زمونږ برابر دی او برابر خلک د برابرو خلکو سره وړاند کوي. د دې جملې څه مطلب دی؟ دا داسې خبره نه چې کومه خلقو د ایمان خبره جوړه کړې ده. د ابو طالب تیاره سایډ زم شته دی، د هغه هېڅ مینه نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. هغه که څه کوي بالفرض د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حفاظت یا د هغه په سر د ودرېدو نو د هغې وجه د هغې قبایلي نظام دی. هلته قبایلي نظام و، په هغې به مشر د خپل کشر د هر څیز ذمه دار و. هغې له خلکو د دین رنګ ورکړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د 20 کالو 30 کالو د زبیر مړ شوی دی
هغې نه وروسته بیا د رسول الله وسلم په سر به ابو طالب ودرېده. خو چې 30 کاله ځوان یې نو هغه ته زما په خیال چا ضرورت نه پېښېږي. نو دا هغه ابو طالب دی د کم باره کې چې خلک دغه قسمه خبرې کوي، خلک تاریخ پوره نه ګوري، دې کې دواړه خبرې شته. دا ما چې څه دلایل ویل شاید دا مضبوطي د هغې په مقابله کې کوم چې خلکو کې مشهور ده. و دغه ابو طالب لا چې کله وفات راورسېد، بعض مفسرینو لکه امام قرطبي وغیره څه اشعار لیکلي دي، تفسیر کتابونو کې شته، خلک هغه وایي هم ډېر پترنګ کې وایي دی. اول خو د هغې اسناد نشته، سند یې نشته. د یو څیز چې سند نه وي نو هغې ته نه دین ویلی شي، هغې ته نه دنیا ویلی شي. او که شي نو د هغې نه دا مطلب نه دی چې ګندې هغه په رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی دی. دا حدیث ته ستا مخکې دی، اوس په پته ولګېږي چې آیا ابو طالب ایمان راوړو.